په ملک کې جنن سبا کوم حالات روان دي نو په راتلونکي وخت کې به د بدلې د سہولیتونو نه چیرې د دې نه به موږ هم محرومه کیږو لکه عام کس ته چې دی هغه ته بدلې نه میلاویږي ځکه دې ځل چې کوم بیلونه راغلو نو هغه موږ جمع نه کړل او بیلونه چې دي موږ وسېزل نو په راتلونکي وخت کې به بیا دغه بیلونه راولي نو هغه به یو په دوه راولي دغه شان د سره ټیکسونه یو ځای کوي نو موږ هغه سنگل نشو جمع کولی نو ډبل به څنګه جمع کوو دیو بیا راځي زموږ نه به کنیکشن یې کټ کوي نو چې کنیکشن یې کټ کړي نو د عام کس دپاره چې دی د بدلې سهولت چې دی دا به ختم شي ها کسان به بدلی استعمالي کم چې زموږ په ټیکس باندې پری بدلی استعمالي او پری یونټ چې دي چاته ملاويږي نو ها کسان به خالی بدلی چې دا به استعمالي او عام کسان ته چې د بدلی سہولت پنای خو موږ به خالی دا چې وکاګو چې عمران خان زنده‌باد نواز شریف زنده‌باد او زرداری چې دا زنده‌باد خدا بنا کو چې د منګای خلاف راوځو بل چې راوځو پرون چې څنګه ماته ستولو چې د خلاف تاسو راوځي نو جنډې مو چتوي د پارټي نه د عام عوام د لپاره چې مشکلات دي لکه ټول عوامو لپاره چې دا مشکلات دي او پر راتلونکو وخت کې چې د دینه زیاته مهنګای برازي کم سېنیټر مشتاق چې د جماعت اسلامي هغه وینا کړې چې په سپتمبر په میاشت کې چې دا یونټ چې دا 90 روپو ته خېږي نو چې 90 روپو ته ورخته نو چې سل یونټ اسو کې استعمالي نو پاغه پسې به خالد د یونټ د حساب چې 9000 روپۍ او سیده غرازي دغه شان چې ټیکسونه میکسونه دا سره ورولي نو دا غینه دنیا شی به جوړيږي نو سل یونټ چې دا هر یو کس چې د استعمالي بل موږ چې کم بیلونه سیزري دي نو هغه بیلونه هغه بیل چې دی هغه بم پم پس راځي خو زه په ځای خلک هم راوتلي دي کمزې کې چې ستنې لګېدلي هغه موږ له به دې ستنو چې تاسو اوس کرایي راکوئ دغه شانتې هغه هم تپوسونه شروع کړل نو د ملک حالات چې دی د یو ورځ نه بلې ورځ ته ښه خرابېږي خو برابرېږي نو تاسو له پکار دی چې د اوس نه خپل تپوس وکئ که تاسو تپوس ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو ته به ډوډۍ هم نه میلاویږي او بدلې خو چې دا خو تاسو د سره اوس هم نه میلاویږي په راتلونکي وخت کې چې دی دا به تاسو ته هم نه میلاویږي د دې سهولت نه چې تاسو به محرومه کیږئ خو دا چغې مه وکاږئ چې عمران خان یا زرداری یا نواز شریف که په دغه کې تاسو نښتې او په دغه کې تاسو تقسیم کړئ نو تاسو به ایک سم منع کوئ یو عوام جوړ شي که دغه شان تاسو په پارټیانو کې تقسیم نو د یو ورځ نه بلې ورځ ته چې دی مهنګایي به سیوا کیږي که تاسو د پی ډي ایم دا کم جماعتونه وګورئ نو دوی هم د مهنګایي خلاف راغلو خو مهنګایي چې د هغې نه ښه سیوا شوه اوس چې حکومتونه ختم شو نو هغه لاړل بهر ملکونو ته لکه د بهر ملک خلک چې دی هغه په موږ دلته حکمراني کوي که دا ملک تباه کیږي کار څنګه د دې ځګنه هغو روپۍ وکاږي او دلته کې خالد خپل کاروبار له چې دی له راځي نو داسې خلک چې دی هغه هم سپورټ کوي کم کس چې د ملک سوچ کوي نو تاسو هغه کسان چې دي هغه سپورټ کوي بل دا خلک چې دی د ملک سوچ چې دی دا نه کوي خو خالد خپل جیبونو چې دی د دې سوچ کوي او بهر ملک ته چې دی خالد روپۍ وکاږي نو الله دې زموږ په ملک باندې رحم وکړي خو تاسو کوشش داسې کوئ چې په پارټیانو کې مه تقسیمېږئ بل دا چې احتجاجونه به دې کې ملګري کېږئ نو د جنډو والا احتجاجونو کې چې دی په دې کې هم ملګري کېږئ